رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په لړ کې د حجۃ الوداع یعنی د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج چې کوم هغه کړه او د هغه واقعا هغه بیانې ده. د حجۃ الوداع تفصیل په دې باندې کتابونه لیکل شوي خو بنیادی طور سره دومره حصہ په دغه سلسله کې بیانول ضروری دي چې د مسلمانانو هغه سره واقفیت د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج نه او د هغې متعلق چې په هغې کې موږ دپاره کومې د عبرت خبرې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه چې کوم یو عمل صادر شوی دی هغه زموږ دپاره نمونه ده او د ټول امت دپاره او د هغې د مبارک ژبې نه راوتي الفاظ هغه زموږ د ټول امت دپاره هغه رهنما او سنت واضحه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینا نه عرفات ته روان شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په عرفات کې خیمه لګېدلې وه. د کوم ځای وه؟ د نمره کې. په عرفات کې یو ځای دی چې کوم ځای ته مسجد نمره وایي، هلته جومات جوړ دی. دغه جومات په حصه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیمه صحابه کرامو لګولې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه تشریف یوړو نو هغه خیمې ته لاړو، ځکه چې د مینا او د عرفات په منځ کې کافي لار ده. صحابه کرامو پیاده، چا سره سورلی وي په سورلو او د هغه زمانې سورلي اوښانو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله اوښه القصوا په هغې باندې سور، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرفات ته ورسېدو نو هغه خیمې ته ننوتو. لږ ساعت یې په هغه خیمه کې آرام وکړو، ځکه چې په عرفات کې بیا اهمترین عبادت او د حج لوی منسک او حکم هغه وقوف عرفات ته چې بیا به الله جل شانه ته ولاړې ټوله ورځ، او چې سړی ستومانه ستړی کي ځان د هغې نه مخکې بیا څه نه کېږي. د الله جل شانه توفیق وي چې مؤمن ته الله ورکي چې په دې ځایونو کې دومره ستړي دي. عموما حاجیان پیاده حج کوي. پیاده مطلب دا چې د حرم شریف نه روان شو مینا ته، د مینا نه عرفات ته پیاده، د عرفات نه بیا واپس مزدلفې ته، د مزدلفې نه بیا جمراتو ته، د جمراتو نه بیا خانه کعبې ته د طواف زیارت دپاره. دا اکثر حضرات پیاده کوي او دا ډېر کیلومیټره جوړي، لیکن الله جل شانه انسان ته توفیق ورکي په دې کې چې لږ ارام هم سړی وکړي، الله پاک د ډېر څه دپاره بیا توفیق ورکي تازه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آرام کولو کې هم د امت دپاره تعلیم دی، او هغه دا چې کله انسان دا نفس داسې جوړ دی چې دی لکه څنګه خوراک څښاک غواړي، داسې ده ته د آرام ضرورت هم دی، لیکن دی همیشه دپاره د آرام دپاره نه دی پیدا چې سحر دې مودي ماښام دې مودي، او د الله جل شانه په بندګۍ کې دې تقصیر او کوتاهي کوي، بلکې دومره آرام چې په هغې سره دا بدن د انسان تازه شي، دی به عبادات کولی شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دی ټوله شپه ولاړي په مز باندې، ټوله شپه په مز ولاړي او د ورځې بیا روژه نیسي، او پلار ورته ښځه کړې وه، هغې ته تللی م نو نږدې شوی م ځکه چې ټوله شپه په عبادت په ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو، ورته یې وفرمایل چې ما داسې اورېدلي ته داسې کې وایي چې او یا رسول الله. ورته یې وفرمایل اما لک فی اسوه او کما قال علیه الصلاة والسلام،
ما ته نه ګورې زما په سیرت کې تا دپاره نمونه نشته. هغه عرض کو چې یا رسول الله ته خو د الله پاک پیغمبر یو معصوم یې، الله جل شانه تا ته وړاندې وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، موږ خو ډېر ګناهګار یو. دا یې تواضع وه، عاجزي وه. موږ نه ډېرې ګډې وډې شوي دي جاهلیت په زمانه کې، موږ ته به هغه الله جل شانه څنګه معاف کړي. نو زه هر کوشش کوم چې الله پاک ما ته هغه معاف کړي، دومره ډېر اعمال وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې غصه شو او ورته یې وفرمایل چې ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا. تا باندې خپل نفس حق دی، د ښځې در باندې حق دی، د مېلمه در باندې حق دی، د الله جل شانه پروردگار در باندې حق دی، خو د دې نورم در باندې حق دی. هر یو حقدار ته خپل حق ورکړه. او بیا یې ورته وفرمیل چې ما ته ګورې نه، زه د شپې وده کېږم هم او مزم کوم او افطارم کوم او روجم نیسم، یعنی کله مې روجه وي نفلي، کله مې کوجه وي، دې نه مراد نفلي ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې آرام وکړو. هغه ځای کې نن سبا وسیع جومات دی، مسجد نمرا، چې کوم ځای خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته په جزیرة العرب کې مز کړی دی، دمه یې کړي ده، بیا وروسته مسلمانان راغلي دي، د هغوی د ناستي ځای او د مز ځای محفوظ کړی دی، هلته یې جومات جوړ کړی دی. په دې کې بعضې بنو امیو او بعضې عباسیینو اهم کردار دی. لیکن نن سبا د مسلمانانو بدقسمتی ده چې هغه شعائر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نښې نښانې هغه ټولې ورانې شوې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما صحابي دی، صحابه کرام د پیغمبر نه بغیر بل څه نه کوي. د هغه حدیث دی په بخاري شریف کې چې د هغه نه د هغه زوی حضرت سالم رحمه الله او د هغه مولا نافع رحمه الله روایت کوي، او په هغې کې د جوماتونو تذکره ده، او تقریبا 8 یا 9 مساجد د مدینې او د مکې ترمنځ ذکر شوي دي چې پیغمبر علیه السلام دلته مز کړی او دلته یې مز کړی او دلته یې مز کړی او دلته یې مز کړی. عبدالله ابن عمر صاحب صحابي و باقاعده خلکو ته هغه ځای په ګوته کولو چې دې ځای کې نه دې ځای کې. بیا وروستو حضرات راغلل خلفا، هغه یې غزایونو باندې جوماتونه جوړ کړل. په هغې کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې د هغه بادشاهي او خلافت د خلفای راشده او په طرز باندې او ډیر نیک بادشاه تیر شوی دی. دا ځایونه هغه محفوظ کړل، جوماتونه یې پرې جوړ. نن سبا د هغې نوم نشان نشته سوا د یو جومات دوونه، مسجد الحلیفه په هغې کې یو جومات دی. نو بهرحال مسجد نمره په هماغه ځای باندې جوړ دی. که یو سړي ته دا پته ولګېږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمه دلته وه او دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی، نو دی خو دغه وخت کې نور څه نه کوي، دومره ده چې د په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت سیوا شي او د الله د رسول سره د محبت سیواوالی زیاتې د ایمان دی. بخاری شریف کې حدیث دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین، کتاب الایمان کی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات اور نفس سے اور اس کے والدین سے اور پورے تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ منوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره محبت دا ایمان دے. امام بخاری رحمه الله وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت دا ایمان دے. نو عرض میں دا کولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیزه کې خیمه و خیمه کې آرام وکړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېدو چې کله زوال وشو نو دغه وخت کې بیا دې ځای کې مونځ وکړو او هغه مونځونه چې په عرفات کې کېږي الجمع بین الظهر والعصر، ماسپښین او مازدیګر دواړه مونځونه جمع کول یو وخت کې کول، دا صرف او صرف د حج سره تعلق لري، دا نه د سفر سره دی نه د عامو حالاتو سره دی. احناف وایي پیغمبر علیه السلام د مونځ نه مخکې خطبه ورکړه او اوږده خطبه یې ورکړه. هغه خطبه
اوس هم د احادیثو په کتابونو کې د سیرت په کتابونو کې محفوظ را روانه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت الله جل شانه لوی فضل کړي او دا د هغې کمال دی چې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر یو جزیه هغه محفوظ ده. یو سړی په ورځ د قیامت د حضور نشي کولی د الله په وړاندې چې رب ته تپوس وکړي چې تا عمل ولې نه کولو، دی وایي چې ما ته پته نه وه. هر یو شی محفوظ دی. قرآن کریم شته، د احادیثو کتابونه شته، صحیح سته، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی او سنن ابي داود، سنن ابن ماجه، سنن نسائی. دا صحیح سته خو په دور حدیث کې لوستی شي. د دې نه علاوه ډېر کتابونه د احادیثو، مسند امام احمد ابن حنبل رحمه الله، مسند ابي حنیفه، دغسې نور کتابونه دا ټول موجود دي. او د فقه کتابونه علماو څومره کار کړی دی. تاسو پورته کتابخانه وګورئ، په هغې کې مونږ زمونږ د مذهب د کتابونو 13مه برخه به مني راوړي. تاسو وګورئ حیران بشئ چې دا څومره کتابونه دین ټول په دې کې موجود دی. او چې کوم یو عالم نه تپوس وکړي چې پوهېږي په کتاب، هغه ستا د مسئلې حل تا ته راوباسي. سبا په ورځ د آخر کې د الله جل شانه په وړاندې ستا دا عذر نه دی مسموع، ما ته موقع میلاو نه شو. تا ته د خپل ضروریاتو دپاره او د غیر ضروري څیزونو دپاره موقع وي، دې دپاره نه وه. نو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خطبه محفوظ ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خطبه کې وفرمایل چې ای خلکو، دا ورځ کومه ورځ ده؟ صحابه جواب ورکو. بعضې روایتو کې راځي چې جواب یې ورنکو. الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول ته پته. تطبیق دا دی چې اول یې فرمایلي چې موږ ته پته نشته، ځکه کیدی شي د الله پیغمبر څخه خاص خبره کول غواړي. او بیا چې کله وفرمایل، بیا ووایي چې او دا خو موږ ته پته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لکه څنګه چې دا ورځ په دې میاشت کې په بلد حرام کې په تاسو باندې حرام ده، یعنی حرام نه مراد ده چې قابل احترام ده، حرمت به د دې کې، او دغسې په تاسو باندې دماءکم فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. دغسې تاسو باندې د یو بل وینې او د یو بل عزت او د یو بل مال دا حرام دی. لکه څنګه چې دا ورځ په دې میاشت کې په دې خاص ښار کې بلد حرام کې دا حرام، وینه در باندې حرامه ده، د یو بل قتل دا حرام دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د جاهلیت هر یو شی وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ موضوع. د جاهلیت هر یو څیز زما د خپو د لاندې دی، یعنی هغه ما په ځمکه نه ایستو، هغه ختم. دا قتل و قتال، په مال باندې جنگ، په پیسو باندې جنگ، خاندانی جنگونه، دا د جاهلیت په زمانه کې. دا اوس هم عجیبه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زما د خپو د لاندې د جاهلیت هر یو عمر اوس هم شته دی په اسلامي معاشره کې. زمونږ په دې علاقه کې، په پېښور کې، په مضافاتو کې، په دې کلو کې عام دستور دا دی په ځمکه باندې جنګېدل. ظالم راشي پردی ځمکه غصب کی، بیا چې کوم دی نو دواړه طرفین ودرېږي، په معاملاتو باندې جنګېدل، په پیسو باندې جنګېدل، په هر یو څیز باندې جنګ شته دی. او جنګېدل داسې نه هغه ځمکه په ځای پرته وي او په هغې کې په لسګونو کسان د دنیا نه لاړ شي مسلمانان، یو په یو پسې وسله راغشتي، بل په بل پسې وسله راغشتي. دا د جاهلیت په زمانه کې دا ظلمونه کېدل. جاهلیت په زمانه کې یو سړی لګیا شو په مدینه منوره کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د هغې نوم د مدینې د تاریخ په کتابونو کې یثرب و. دوه غټې قبیلې پکې پاتې کېدې، اوس او خزرج. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت د کې یو کس لاړو، د بل د اوښې نه یې پی ولشل. هغه غصه شو چې زما د اوښې نه د پی لشل، زما د اجازت نه بغیر
هغه کس رالو چې د چا د اوښې نه پیله شلي و، د ده د اوښې نه یې غولانس پرې کړه، تیت یې پرې کړل په شاړه یا په توره. دی لګیا شو، سړی یې ووژلو. هل طرف نه خلک لیا شو، دې قبیله کې ووژل. د تربورانو دا د یو پلار اولاد، یو خزرج نومو د بل اوس، او په هغې کې جنگ شروع شو. څه د پاسه 100 کاله دا جنگ جاري و، 120 سال. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو، د هغې هجرت سره چې کوم دی نو دا جنگ ختم شو. مسلمانان شول، شیر و شکر شول، په خپله کې یو بل ته غاړې ورکې، په خپله کې د یو بل سره محبت پیدا شو، په یو بل بیزان ورکولو، سر به ورکولو چې دشمن مو د نقصان رسولو. بیا دا د اسلام برکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ تحت قدمی موضوع، د جاهلیت چې څومره قتلونه شوي دي هغه ټول زما د خپو د لاندې دي، هغه ختم شول، ساقط شو. او بیا پیغمبر علیه السلام د خپل خاندان نه ابتدا وکړه. وی اول دم موضوع دم ربیعة بن الحارث ابن عبد المطلب، زما د تر د زوی د هغه خون دی، د هغه وینه ده، هغه ما معاف کړي ده، ختم شو. زما خاندان به د هغې نه بدل نه اخلي. دا څوک و؟ دا د عبدالمطلب صاحب نوسی و، ربیعه نوم یې و، د حارث زوی و. حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و. او دی په ماشوموالي کې د یو دوو قبیلو د زنانو جګړه وه، په هغې کې د ماشوم مړ شو، قتل شو. هغه زمانه کې به د ښځو جنګ په کوتکو سره او په کاڼو سره و، د سړو جنګ به په تورو نیزو برچو سره. دا ماشوم قتل شو. نو د دی خون چې کوم دی نو د بني عبدالمطلب په هغې پورې و. هغه قبیله حذیل وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ربیعه په ماشوموالي کې حذیل قتل کړی و، د هغه خون چې کوم دی نو اوسه پورې پاتې دی، ختم شو، باس د دې بدل به څوک نه اخلي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ابتدا د خپل ځان نه کوله، چونکې پیغمبر علیه السلام په خپله معصوم و. داسې ښوونه چې هغې نه یو ګناه شوي وي، هغې وایي زه اول دا کار پرېږدم، تاسو هم پرېږدئ. نن سبا زموږ خبرې اثر د بعضې سړي ځکه نه کوي چې دی په خپله د مور او پلار اطاعت بیانوي، د مور او پلار اطاعت دی خپله نه کوي، بل ته وایي، خپله یې نه کوي. د صدقه او زکات د هغې فضایل خلکو ته بیانوي، په خپله پې عمل نه کوي. د اثر نه کولو مختلف وجوهات دي. یو وجه یې دا ده چې د ویونکي خپله په هغې باندې عمل نی، هغې کې قوت نی، هغې کې طاقت نی. کله کله د ویونکي په وینا کې عمل وي، خو اوریدونکي پسې شیطان داسې انختی چې د هغه ضمیر هغه ملامته کوي، سره د هغې ګناه نه پرېږدي. مختلف وجوهات. یا ګناه پرېږدي لیکن چې کله واپس لاړ شي او د هغه مخکې د خراب صحبت سره تعلق و، نشه یې کوله، نشه یې پرېښوه، بیا چې دی لاړو نو چا نشهیو ته بیا ټلیفون وکړو چې فلانکي دلته لغونې راشه، چې دی راشي، هلته یې مجلس هغې ګرم کړی دی، بیا په چرسو کې مبتلا شي. نو د غلط صحبت د وجې نه کله کله داسې کېږي. په خپله سړی د شیطان دومره پوخ عمل کوي چې دی خبرې اوري، په د یو غوږ یې نه باسي، په بل یې وباسي بهر، دا هم وي. لیکن کله کله د ویونکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابتدا د خپل کور نه، د خپل خاندان نه کوله. نو یې فرمایل چې ډومبی خون چې هغه ما معاف کو او د هغې بدل به څوک نه اخلي، هغه دم ربیعه ابن الحارث ابن عبد المطلب، فانه موضوع، دا ما معاف کړی دی، ختم کړی دی. دې ځای نه ابتدا کې زما عزتمند روغه چې راځي، نن سبا هم زموږ په دې علاقه کې، په دې دیهاتو کې، په دې مضافاتو کې، د پېښور نه لرې لرې بهجوړ، ممندیر، یو طرف ته بل طرف ته مختلفې دشمنیانې د خلکو را روانې. دا حل کېږي اله چې یو کس چې کوم دی نو هغه د هغې نه رستو شي، سره د قوت او طاقت الله جل شانه هغه ته اجر ورکړي، چې پوهېږي چې د دې نه بغیر بله لار نشته ده. نو اصلاح وایي دې ته، قضا جدا شی دی، اصلاح جدا شی دی. که ته وایې زه د خپل حق به خپلوم، اله به پرېږدم، دا دشمني او مسلسل جاري. د ربیعه د قتل
حق دا د عبدالمطلب د خاندان د بنو هاشم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدو هغه حق یې پرېښود. هله روغ راځي. نو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا ټول نن نه پس بسوک جاهلیت په زمانه کې جیسے شوي دي هغه ټول تیر شو، اوس آینده د پاره تاسو نوی ژوند کوئ. دویم یې وفرمایل او چې د جاهلیت په وریب الجاهلیت موضوع تحت قدمی او کما قال علیه السلام د جاهلیت د زمانې سود هغه ټول موضوع دی، هغه حرام دی، هغه زما د خپو د لاندې دی. بیا وفرمایل واول دم ادعوه واول ربا ادعوه ربا العباس ابن عبد المطلب. ډومبه سود چې هغه ختموم هغه د عباس ابن عبد المطلب سود دی. او دا څوک دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو رشته خپل خو مبارک د الله پیغمبرو، لیکن تر او هغه ترونه داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې ابو طالب چې مسلمان شوی هم نه دی هر قسم دشمنی د خلکو اغشتي ده، دومره ورسره محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم. عباس به هم ترو د سود ز اول هغه سود دی چې هغه معاف کوم. جاهلیت زمانه کې به خلکو په سود باندې پیسې ورکولې، یو کس به پیسې ورکې دته به ورکې هغه ته به ورکې بیا به هغې پسې سود راتلو. حضرت عباس د جاهلیت زمانه و اسلام راغلی نو چاته پته نه وه چې سود حرام دی. عباس صاحب هم په سود باندې ځای په ځای پیسې ورکړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خپل رأس المال هغه خپله موړي چې کومې پیسې دي ورکړي دي هغه واپس کولی شي، نور زاید ټولې ساقط دي، هغه دې نه رسي. نن سبا اسلامي معاشره ده، هغه امت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیکن هغه خلق به سړی چرته نه راولي. عمل به کېږي آسان دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله جل شانه یو نفس ته هم د هغه د وس نه زیات په هغه باندې بار نه کېږي پیټې. کوم احکام چې الله جل شانه په دې امت باندې فرض کړي دي د هغې د اوجتولو وس طاقت په امت کې شته هر یو. او زمونږ رب دومره مهربانه دی چې کوم سړی حلال اختیار کی، په سود کې بېچیني ده، په سود کې پریشانی ده، په سود کې بې اطمیناني ده، په سود کې برکت نشته، د سود نتیجه و انجام کار په آخر کې خرابي. او یو درهم د سود داسې دی لکه د خپلې مور سره زنا کول، علیاذ بالله. په سود کې خلک مبتلای. د بینک سود چې هغه کافر یهودي پیرنګي هغه موږ دپاره د معاملاتو په شکل کې خولی دی، په هغې کې خلک مبتلای، حکومتونه ټول پکې مبتلای. او هغه سود چې کوم د جاهلیت په زمانه کې کېدو هغه اوس هم شته. په دې ښار کې هم کېږي. ما ته وویلی شو بعضې خلک پیسې ورکوي، غریب سړی محتاج سړی راشي. ما ته بل ورځ ملګرو ووی چې دفترونه یې پرانیستي، بعضې خلک داسې دي په هغې کې چابي ځوړنده کړي د موټر، چې کوم سړي ته د پیسو ضرورت وي هغه ته سخت ضرورت دی، قرض څوک ورکوي نه، هغه ته چابي ورکړي چې دا موټر ما په تا باندې خرڅ کړو په 75 لاک. بیا ورته وایي چې ته دا اوس واپس په ما خرڅوې، ورته وایي چې یاو، نو بیا یې نه واخلي په 50 لاک، په 55 لاک، په 60 لاک، نو 15 لاک یا 25 لاک په هغې پسې سود راشي. نو چې خرڅ کې باندې نو دی ورته 50 لاک ورکړي، په هغې اول په 75 لاک خرڅ کړی، نو په دې ځای کې باندې سود څومره کې خو 25 لاک. او وخت هم ورته وایي دومره نه کېدي، میاشت کې دننه راته دا پیسې بیا راکړه. ځمکه ورکوي خلک، دا کاروبار شته، د دې نوم نن سبا څوک نه اخلي. الله جل شانه چې د دې ځمکې نه او د مسلمانانو د معاشرې نه برکات اوچت کړي دي، د هغې څه وجه ده. په غوړ منګي باندې اوبه نه ایسارېږي، نجس ځای باندې څومره پاک څیز ته واچو، پاکې اوبه پې واچو، هغه چې نجاست پروت وي په هغه ځای کې هغه پاکېږي نه. د الله جل شانه عون او مدد د هغه معاشرې سره دی چې هغه مؤمنوان وي، ایمانی صفاتو سره متصف وي،
دا غي کردار د مؤمنانو وي، دا غي عمل د مؤمنانو وي. انسان د ګناه ته کېږي، ګناه نه واپس مسلسل دا کار کول. بعضې ځایونو کې چې دا وخت رالو دې وخت پورې کړې دا پیسې رانه کړي نو بیا به پې دومره سیوا شي، که دې کې دې رانه کړي بیا به دومره سیوا شي. دې ته اضعافا مضاعفه وایي. لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، دوچن در دوچن دا سود ما اخلئ. هغه زمانه کې په عربو کې دا دستور. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې سود حرام دی. قرآن کریم کې الله پاک دا فرمایي یمحق الله الربا ویربی الصدقات. الله جل شانه سود ختمی او صدقات زیاتی. سود ختمی صدقات زیاتی. یو معنی دا ده چې الله جل شانه عمر کوي چې سود ختم کوي او صدقې ورکوي. یو مسلمان ورور ته ضرورت ده چې وس دې رسي صدقه ورک. ستا دا پیسې چې تا نه په کروڑونو روپۍ په خطا لاره لاړې شي، په ظلم سره، په زیاتۍ سره، په بدماشۍ د نسوکوالي، په ځای د دې چې یو مسلمان حاجتمند کار پې روان کې، دا ستا په آخرت کې محفوظ شو. د هغې لسم او شلمه برخه ورکه، هغه محفوظ شو. یو معنی. دویمه معنی دا ده چې کوم سړی حرام کوي، سود اخلي، نو د هغه د مال برکت محق کېږي، هغه ختمېږي، هغې کې برکت دی. په نوم به پیسې وي پشمار، لیکن دریوال نوټونه وي. دکان ته به یو څه سوبي کېږي نه، په هغې کې به ستا حاجات او ضروریات نه پوره کېږي، برکت به پکې نه. په لکونو روپۍ به ځي او شی به نه حاصلېږي، او د بل به چې کوم دی نو هغه په سوونو روپۍ ورکړي، هغه ته به هغه حاجت خدای ورکړي. د دې دپاره به مختلفې لارې جوړې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د جاهلیت د زمانې چې کوم شی دی هغه ما ختم کو، هغه حرام شو. د جاهلیت په زمانه کې ډېر امور، د نکاح په نوم باندې به زنا کېدی، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حرامه کړه. د جاهلیت په زمانه کې به چې کله یو سړی مړ شو، بیا به ښځو زنانو ویر کولو په هغه باندې، او دا به جاري و مسلسل. په هغې کې به څه و؟ په هغې کې به سینه ټکولو، ګریوان شلولو، د سر ویښته شو کولو، مخ ته څپېړې ورکولو. نن سبا هم شته، محرم دی. په دې محرم کې د اسلافو د مرګ باندې نوخخاني کېږي. دا د جاهلیت د زمانې امر دی تر اوسه پورې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الاولین والآخرین دی. دا تاسو ته ځکه وایم زما عزتمندو چې په دې سیزونو کې تماشه کول او کتل دا ګناه ده. ګناه کول ګناه ده. په ګناه باندې رضا، د خپل رضا اظهار کول ګناه ده. د ګناهګار سره څنګ په څنګ ودرېدل ګناه ده. د هغه د ګناه تماشه کول لا ګناه ده. خو د هر یو ګناه خپله درجه ده. بعضې ګناه ډېره غټه ده، بعضې هغې پسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایي، پیغمبر علیه السلام فرمایي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه. مړي ته عذاب ورکولی کېږي چې کله د هغه ټبر، د هغه د کور زنانه، د خاندان زنانه په هغه باندې ویر کوي. دې بکا نه مراد محدثین حضرات او فقها وایي دې نه مراد نوحه ده. او په نوحه کې به دا و چې ما تاسو ته ذکر کړي، که د سترګو نه اوښکې لاړې شي او کله اواز نیم روزي، دا خیر دی، د دې اجازت شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه ابراهیم یو لوهار د هغه تربیت کول، د هغې په کورنۍ کې. عربو کې دا دستور و چې ماشومان به بل کور ته واستول، نو زنانه به هغه پاللو. د اعلی خاندان د سعاداتو د کورونو ماشومان د هغې تربیت په نورو کورونو کې کېدو. په خپله د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت تاسو ټولو ته پته ده. طائف نه لرې په بنو سعد ابن بکر کې حلیمه سعدیه رضی الله عنها په غېږه کې شوې. څومره فاصله ده هلته مونږ تلي یو، تقریبا 160 یا 170 کیلومیټر فاصله ده نن سبا د مکې نه هغه ځای ته چې ځي، بلکې دین هم لا زیاته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته بوتلی او تربیت یې کېدو. پیغمبر علیه السلام دغه بچی دته یو لوهار بیبي وه،
هغه کار د لوارۍ کولو، کور به د لوګو نه ډکو ځکه چې سکاره او کوله به پکې بلیده او د دې ابراهیم بچي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت کېدو. دی بیمار شو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سوال جواب راغلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه ولاړو، صحابه سره لاړو، یو څو کسه صحابه وسره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم داسې غېږ کې نیولی دی د یو څو میاشتو، او دغه وخت کې هغه ساه ورکوله، نو د الله د رسول د سترګو نه اوښکې لاړې په ږیره مبارکه یې پرېوتې. د صحابي تپوس وکړو چې یا رسول الله انت، تاسو هم جړا کوئ؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا خو رحم دی چې د انسان په زړه کې او په سینه کې پروت وي، دا د هغې رحم د وجې نه سترګو نه دا اوبځي. دې کې دې ته طرف ته اشاره وه چې د چا په مرګ او په جدایي باندې د غم اظهار په دې شکل کې کول دا جایز دی. هغه نه دی جایز چې ستاینې پکې کې چې ته ژوندی وې نو ته خو به غر وې، او ته خو په کلي کې داسې وې چې تا نه دا ټول خلک یېرېدو، او چې ته لوی شوی بیا به تا دا کولې او دا کولې، او کپړې شلول، سینه ټکول، مخ ته څپېړې ورکول، د سر ویښته شکول، ځان وهل، دا نوحه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرام کړي ده. پیغمبر علیه السلام ته زنانه راغلی، زنانه بیعت کېدې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مختلف څیزونه وفرمایل، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا الله سره به شریک نه ګرځوئ، اولاد به نه قتلوئ. یو ټکی دا وفرمایل والا تنحن، نوحه به نه کوئ، نوحه به نه کوئ، اویر به نه کوئ. دغه شی چې ما کوم ذکر وکړو دې نه منو. زنانه وویل چې ټیک دی یا رسول الله. باقاعده به پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې بیعت اخیستو. اوس هم اسلاف چې کله بیعت کوي په چا کې کوم ګناه وي او هغه ته پته ولګېږي چې ده کې دا ګناه شته، نو تصریح کوي چې ووایه دا کار به نه کوم، ځکه چې دا توبه ایستل دی بیعت. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې دا حرام لیکن اوس هم را روان دي، او په هغې کې د هغې د بندۍ صورتونه نه، هغې ته هوا ورکول، هغې ته پرچار ورکول، هغې ته سیوابارې ورکول، د هغې په وجه مسلمانان په تکلیف کول په یو غیر شرعي حرام کار باندې نورو مسلمانانو ته دق او زور ورکول لکي. نو په دې موقع باندې د حجة الوداع په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وکل امر من امور الجاهلیت تحت قدمی، د جاهلیت هر یو امر هغه زما د خپو د لاندې دی، بس هغه ختم شو. قتل و قتال، ستاسو وینه حرامه ده، ستاسو عزت حرام دی، ستاسو مال په یو بل بنای حرام دی، په هر طریقه باندې چې عزت دا دی چې یو سړی بل ته کنځل وکړي، بل ته پیغور ورکړي، بل بېعزتي وکړي د چا په مخ کې، هغه په هر څه باندې شي. بعضې خلک بېعزتي نن سبا بل څیز ته وایي. په پینډه کې یو کس داسې خبره وکړي چې هغه په دې پینډه کې په بعضې افرادو کې هغه ګناه او معصیت موجود وي، او د هغې تذکره یې وکړه، نو دی د هغې بیان نه پاسي، ولې دا شی خو په ما کې شته دی او دا سړی خو د سړي بېعزتي کوي. بېعزتي دې ته وایي چې هغه د هغه نوم واخلي او د هغه پرچار کوي چې دا سړی په ده کې دا شی شته دی، او د ده هتک د ده توهین یې مقصود وي. او دا شی چې د معصیت او د ګناه تذکره سړی وکړي، دا نهي عن المنکر دی. تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی په قوم کې دا شی وي، دا قوم به باقی پاتې، او چې کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر ختم شو، د قوم وجود به ختم شي، ځکه چې خلک به منکرات پیژني چې منکرات څه ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خور به ورکړه. په دې کې ډېر څیزونه وفرمایل. په آخر کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے خلکو، تاسو ته ما د الله پیغام را ورسولو که نه؟ نو صحابه ټولو په یو خوله وویل چې او بلغت الامانه، بلغت الرساله وادیت الامانه ونصحت الامه. یا رسول الله، تاسو د الله رسالت او پیغام موږ در ورسول،
او تا ته چې خدای کوم امانت زمونږ دپاره حواله کړی او هغه امانت دې مونږ ته راورسولو او تا د امت خیرخواهي کړي ده په هر کار کې د خیر لټولی دی د خیر لار دې ورته ښولی چې دی اووې صحابو دا ټول صحابو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې ناسته مبارک او دا ګوته یې داسې اسمان ته کا او بیا به یې ځمکې ته کا او دا به یې وفرمیل اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته ګواشه یا الله ته ګواشه یا الله ته ګواشه دا الله پیغمبر چې خبرې کوي نو هغه خبرې د خلکو سره کوي لیکن د هغه تعلق د خپل رب سره وي یا الله ته دا هر څه اوري په دې باندې ګواشه چې ما تا چې کوم رسالت ما ته حواله کړی نو ما هغه ښکل ورته ورسولو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس حضرت بلال رضی الله عنه ته اوس مونږ ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات ټول را رسېدي او دا د الله فضل دی کرم دی چې د دنیا مختلف کارونو کې د دنیا د لالچ دپاره خلک لګیا دي نمبر یې جوړوي د ده تنخوا اوس دومره شو دا دومره ګریډ کې شو دا دومره شو دا دومره شو دا دومره شو دی دې ځای ته ورسېد او د دې امت اهل علم ائمه تابعین صحابو نفس او بیا تبع تابعین او ائمه مجتهدین اولیاء مصلحین او مرشدین مکاتیب او مدارس را روان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امانت یو د خپل استاد نه اخلي بل ته وړاندې کوي هغه بل ته وړاندې کوي دا سلسله به تر اخره پورې جاري وي د الله جل شانه حجت به قایمیږي په ورځ د قیامت الله پاک به فرمایي قرآن در رسېدلی او سره د تفسیر او ترجمې زما د پیغمبر احادیث او د هغې سیرت ستا مخې ته پروت و سره د هر څه وضاحت تا په هغې باندې عمل نه کول دا یو حجت دی راره نه په دې کې ګریډ شته نه په دې کې لالچ شته نه په دې کې حکومت او بادشاهي شته او هغه خلک سړی حیران پاتې شي چې چا دا کار کړی دی د هغې تقوا څنګه وه د هغې تورع څنګه وه د شپې به الله جل شانه ته ولاړو کاروبار چې به کولو د چا نه به سوال نه کولو هغه به بل چا ته حواله کړی یا به کاروبار د دنیا اړو څه کولو نه امام بخاری رحمه الله کتاب لیکلی دی په 1400 کالو کې امام بخاری رحمه الله په 1400 کالو کې کتاب لیکلی دی او په هغې کې داسې وخت په باندې راغلی دی چې 4 دانې بادام به د ورځې خوړل 4 دانې بادام د شپې به بیا بیا پاسېدو چې کوم شاګرد دی ورسره ابو حاتم الوراق منشي ولیکون کې هغه ورسره کاغذونه ګرځول کتابونه په سفر چې بتلو و یو شپه زه ویښ وم ما چې دی څه کوي وی پرې به وته بیا به پاسېدو بیا به ډیوه بله کا بیا به یې څه وکتل حدیث بیا به وده شو بیا به لږ ساعت پس بیا پاسېدو دومره بېچیني و خوب نه ورتلو دا د دنیا عهده او منصب او لالچ نو او چې ته په کتاب کې ورلډ بک ورته وایي که څه ورته وایي په هغې کې خپل نوم راوستل نو دا الله جل شانه یو حس دینی او مذهبي او علمي د هغه په زړه کې اچولی و هغې آرام ته نه پرېښو امام ابو حنیفه رحمه الله 50,000 ختمات په یو ځای باندې کړي دي دا یې څنګه کړي دي ځکه چې د شپې به ټوله شپه ولاړو د شپې به یې قرآن پاک ختمولو په مونځ کې او سحر یې شورا وه او فقهي مسائل به د قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نه مستمد کول بعضی کتابونو د مناقب د امام ابو حنیفه رحمه الله کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی بعضې خلک په دې ټکي پورې خندا کوي دا لیکلي شته بعضې خلک په دې پورې خندا کوي هغه خندا هغه څوک کوي چې کوم کس ټوله شپه پوټه پروتي د سحر مزم نه کوي او د شپې موبایل سره لګیا یا ماسوتن په ډمتوب پسې سر وي او د سحر مونځ ته نه لاړ شي او دی کله تهجد ته نه پاسېدلی ده ته خدای دومره توفیق نه ورکړی دی نه مني چې کله د انسان روټین جوړ شي عادت جوړ شي دی په خپله تهجد ته پاسي هغه خلک یې مني ځکه چې هغه پانسي هغه بیا څوک پرېږدي نه ویې خوځوي ورته وایي پاسه مونځ دی د وخت د تهجد بغیر د الارم بغیر د موبایل اوس هم داسې افراد شته هغه داسې نه دي چې پیغمبران دي یا هغه اولیاء دي چې کوم پخوا تېر شي لیکن چې کله انسان د الله جل شانو سره یو تعلق جوړ کړي نو خدای پاک بیا اعطا موتی دی هغه هر څه ورکوي
نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دا ولې دې حضراتو سره غمو، دې حضراتو دغه علوم محفوظ کړي دي، امت ته وړاندې کړي چې په اسانه توګه په باندې امت عمل وکړي. دا یو باصلاحیت انسان هغه استعداد والا دی د دنیا په کوم یو کار کې چې مخکې کې کېدی شي چې هغه ټاپ ته ورسي، لیکن هغه دې ته دین طرف ته متوجه شي. قرآن پاک حفظ کې کتابونه وایي الله جل شانه عبادو ته د الله پاک دین رسي. دا ولی دا یو غیبی انتظام دی چې الله جل شانه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه شروع دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دلته دا خطبه ختمه کا به فرمایل چې تاسو اوس لیبلغ الشاهد الغائب، کوم کس چې حاضر دی هغه دې لګیا شي، غایب چې کوم نشته موجودین هغه ته دې ورسوي. په دې کې دام دا چې صحابو کې کوم کس غایب دی هغه ته دا خبرې ورسوي، او دام دا چې راتلونکي خلکو کې په امت کې چې څومره افراد پیدا کېږي نو حاضرین دی غایبینو ته رسوي، حاضرین دی غایبینو ته رسوي. دا اوسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه حدیث مبارک باندې عمل کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دین اوزګار شو، حضرت بلال رضی الله عنه ته امر وکړو چې اذان وکړه. په عرفات کې حضرت بلال رضی الله عنه اذان وکړو، بانګ وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا باغې بسې مزو کو، اول د ماسپخین مزو کو، وړاندې رستو سنت نه، بیا د مازیګر مزو کو. دې ته جمع بین الصلاتین وی، جمع بین الظهر والعصر. د دې شرایط امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي لومبی شرط دا دی چې دا په دې امام او خطیب امام الحج پسې که چرته د دې امام نه پاتې شي، د امام پسې دې وکړل نو ټیک ده، او که د دې امام نه پاتې شول بیا ځان ته په خیمو کې کې څوک نه رسېدل نه بیا به د ماسپخین کې وکړي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي او د مازیګر مونځ به په مازیګر کې وکړي، ځکه چې هغه شرایط نه دارد. لکه مونږ دلته په حج کې نه یو، نو په هغه ورځ باندې مونږ دا 2 مونځونه په خپل وخت چې کله د مونځ نه اوزګار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وخت دی د وقوف عرفات. په عرفات کې به ولاړې او بیا الله جل شانه ته به عاجزي او زاری کې تر ماښام نور پرېوتو پورې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصروف و، ځکه چې مونځونه خو دواړه شوي دي ماسپښین مازدیګر، نور پرېوتو پورې بل مونځ ته دی نه. دعاګانې د الله رسول غوښتې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا غوښتل. دعا چې سړی غواړي، یا دنیا غواړي یا دین غواړي، یا دنیا غواړي یا آخرت غواړي، دا هر څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړي، تر څو چې دنیا و دنیا په کار نه وه، ځان سره نه پرېښوه. لیکن سره د دې دعاګانې غوښتي دي. دا عاجزي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاجزي ښه شی دی. دویم دا د عبودیت او د بندګۍ اظهار دی، او بنده چې څومره ترقي کوي نو دومره په بندګۍ کې هغه مخکې وي. انبیاء کرام د ټولو خلکو نه په بندګۍ کې مخکې دي، نو هغوی دعاګانې ډېرې زیاتې کوي. دعا غوښتل په دې بنیاد نه چې تا ته د کوم څیز ضرورت وي او حاجت وي نو ته به غواړې چې کله یي نو بیا یې مه غواړه، نه، دعا چې د سره وي نو ومې غواړه، چې نی نو ومې غواړه، ځکه چې دا عاجزي ده، دا بندګي ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعا غواړي نو چې یا الله اوس ته څنګه دا هر څه راکړي دي نو آینده هم دا راکړي او دا خپل نعمتونه ما نه مه اخله. بله دا چې په دې کې د امت لپاره تعلیم دی چې تاسو هم د الله جل شانه سره د دعا په شکل کې تعلق ساتئ. الدعاء مخ العباده، دا د عبادت مغز دی، ځکه چې په دې کې عاجزي او تواضع ډېره ده. تاسو خیال کړی دی چې ته پیاده روانې په سورلۍ کې روانې، چېرته کې ګاډی ودرېږي نو سائل راشي، ماشوم راشي، لوی راشي، تا ته لاس وړاندې تا ته وایي چې ما ته سره کا سوال کول. دعا سوال کول، یا الله صحت راکړي، یا الله اولاد راکړي، یا الله ایمان میں سلامت کی، یا اللہ بخشش راته وکړي، قصوروار م جرم مې کړی دی ما وبخې، یا الله جنت راکړي، د دوزخ نه مې وساتې. دا خدای ته سوال کول، او سوال کول عاجزي ده، او دا الله جل شانه عاجزي خوښه. که خدای درکوي او که نه درکوي دعا غواړه، او یو ورځ نه مسلسل ته غواړه، په منټونو په ګنټو ته غواړه، چې څومره ډېره غواړې دومره د الله جل شانه دا خوښ. الله جل شانه په دې خوشحالېږي
او کله کله انسان ته نیک بنده ته چې کوم ته نږدې وي هغه ته هغه شی ورم نه کي، وایي چې دی دا دعا غواړي مانه دا دعا یې خوښه ده ستا د الله سوچتول خدا ضایع کېږي نه چې دنیا کې در نه کي د آخرت کې محفوظ کېږي. بعضې سړی مونځ ته راتلل په دې شروع کي چې دا فلانکی کار مې وشي، بیعت په دې وجه وکړي چې دا کار مې وشي، اوراد او وظایف په دې وجه شروع کړي چې دا کار مې وشي، چې هغه ونه شي نو بیا متنفر شي د دین نه والعیاذ بالله. دې کې خو څه نشته، دې فلانکي کس سره څه نشته، هغه تا ته سمه لار ښولې ده او که نه، که سمه لار یې درته ښولي پکې څه شته، ته یې د ګناه نه منع کړی او که نه، که د ګناه نه یې منع کړی په دې کې څه شته. د هغه مجلس ته چې څوک راځي آیا په هغې کې خلک په هغې کې تبدیلي راغلي ده؟ مخکې بدۍ وې پکې هغه یې پرېښي دي، نشې وې هغه یې پرېښوې، اوس سمه لار باندې روان شوی، دا هر څه پکې شته، لیکن ستا هغه دنیایي شی هغه پکې نشته دی، تا مقصد د دین نه دنیا ګرځولې ده. او دا ډېر حقیر سوچ دی. حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. کچره د دنیا حیثیت الله جل شانه سره د ماشي د وزر برابر وې نو بیا به کافر ته یو ګوټو بنه ورکړي ځکه چې د وبم دنیا ده، لیکن وبنا سره زر او سپین زر او کاروبار او د هغې بازارونه وګوره او د هغې سړکونه وګوره د هغې آبادۍ وګوره، هغې ته چې کومه ځمکه ورکړي د سړی حیران پاتې شي. دا سویټزرلینډ دی او دا فلانکی دی او دا ډینګړی دی او د هغې هغه حسین مناظر. الله جل شانه فرمای حدیث قدسی دی که دا یاره نه وی چې دا مسلمانان به هم کفر ته واوړي نو ما به د کافرو کورونه او د هغې درشلې او د هغې اندرپایې دا د سرو د سپینو ګرځول، هر څه مې ورته پلي او دا ځکه چې د هغې دا خوشحالي صرف دنیا کې د آخرت کې هېڅ هم نشته او دا د یو څو ورځو د یو څو لمحاتو ژوند دی او په آخرت کې بیا هېڅ هم نشته، همیشه جهنم. نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې دعا نن سبا مونږ هره منډه وو د خپلو ضرورتونو پوره کولو دپاره، لیکن دعا د خدای نه غواړو. بس هغه چې چا په ماشوموالي کې په مونځ باندې ودرولی او هغه راته وایي چې مونځ داسې کو، بیا راته وایي چې لاس اوچت که یا الله ما وبخې زما مور او پلار وبخې او بس په مخ باندې لاس راکوي. دا هم ورته نیت چې دا ما څه ووایي. دعا چې غواړې هغې باندې ځان پوه کړه، هغه د زړه د کومې نه غواړه چې زه څه غواړم. د مغفرت دعا، د ایمان د سلامتیا دعا، نن سبا د فتنو نه د بچ کېدو دعا، بلکې لاس اوچتول نه اوچتول مز پسې یا غیر مز پسې نه، هر ځای کې د الله نه دعا غواړه. کور نه روزي دعا غواړه، کور ته دننه کېږي دعا غواړه، بازار ته ځې دعا غواړه، بازار نه راځې دعا غواړه. چا سره د کاروبار د خبرې کې یا الله دې سړي سره ملاو کې د شر نه مې وساتې او دې ملاقات کې زما خیر نصیب کی، جولای کې مې خیر واچي، دې معاملې پسې روان یم خیر. دا ټوله دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ټول وخت د عرفات په میدان کې په دعا کې تیر کړی دی، صحابه هم په دعا کې په جړا کې مر عاجزي زاری اوښکې تویدل دا په عرفات کې. دا دعا اکثر نقل شوي ده چې پیغمبر علیه السلام او ټولو انبیاو به دا دعا غوسته، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حج کې به دا دعا ډېره غوسته، اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسألك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. دا دعا اسم تاسو غوستې شي، دې کې انتهایی عاجزي ده. اللهم انك تسمع كلامي، یا الله زما خبرې ته اورې، زه چې خبرې کوم دا ته اورې. وترى مکاني، او زما ځای ته وینې، ته د شپې په مصله په تیاره کې ولاړې دا وایې وترى مکاني، یا الله ته بصیر ذات په توره تیاره کې م لیدل کولی شي، ته اوس ما وینې.
وتعلم سری وعلانیتی، زما پټ پسینه کې چې کوم څه تیریږي هغه هم ستا ته پته ده، او زما ښکاره اعمال هم ستا نه پټ نه. لا یخفى علیک شیء من امری، زما په معاملاتو کې یو معامله هم تا نه پټه نه، چې زه څه کوم که ښه کوم که بد کوم هغه ستا مخې ته. وانا البائس الفقیر، او زه فقیر یم، غمجن یم، پس تکلیف کې مبتلا یم. الفقیر محتاج یم. المستغیث المستجیر، زه مدد غواړم تا نه، مستجیر ستا پناه غواړم. الوجل المشفق مقر المعترف بذنبی، زه یریږم په ما باندې ویښته ولاړ دي ستا د خوف او خشیت د وجه تا نه یریږم. المقر المعترف بذنب، زه اقرار کوم په ژبه وینا کوم لګیا یم یا الله، او اعتراف کوم په زړه سره هم دا خبره منم بذنبي چې زه ګناهګار یم، ما نه ګناه شوي. دا د الله رسول وی، دا د الله رسول وی، حالانکه انبیاء کرام معصومین وی. بیا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم دی. او دویمه دا چې انبیاء کرام او پیغمبران او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کارونه چې هغه شریعت کې ګناه نه ده هغې ته هم ګناه وایي چې د پیغمبر د شان خلاف نو پیغمبر نه وشو. دې ته زمونږ په نزدې خلاف اولا وایي. دوه صورتونه، دا ډېر بهتر و، دا دومره بهتر نو، دا بهتر و، دا بهتر نو، جایز دامو، او دا بهتر ته نه پاتې شو، دا وکړو. نو حسنات الابرار سیئات المقربین د اصول مطابق پیغمبر دا ګناه ګڼي. المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین، یا الله زه تانه سوال کوم لکه څنګه چې مسکین تانه سوال کوي. مسکین هغه ته وایي چې خبره کوي نو ویې رټي خلک، چپ شه، چې چېرته تلل غواړي تللی نه شي، کرایه ورسره نشته، چې څه شی اخیستل غواړي دکان ته ولاړ یې اخیستی نه شي، پیسې ورسره نشته. هغه خلق په څه کې شماری نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اسألک مسألة المسکین، مسکین دا سټې په دې اوږو کې نه ایستی عاجزي چې ما ته څه راکړه، داسې سوال دنه کوم یا الله لکه څنګه چې مسکین. وابتهل الیک ابتهال المذنب الذلیل، او داسې فریاد درته کوم لکه څنګه چې ګناهګار ذلیل خپل ځان ذلیل کړی تا ته راغلی فریاد. وادعوک دعاء الخائف الضریر، او زه تانه دعا غواړم د هغه کس دعا چې څوک یریږي او هغه ضرر رسیدی، هغه په ضرر کې په تکلیف کې مبتلا. دعا من خضعت لک رقبتو، د هغه چا په شان دعا د نه غواړم یا الله چې د چا سټ تا ته ټیټ شوی سر. من خضعت لک رقبتو وفاضت لک عبرتو، او چې د چا د سترګو نه تا ته اوښکې تویږي. وذل لک جسمه، او چې د چا بدن تا ته عاجزه شوی. ورغمک لک انفه، او چې د چا پوزه تا ته په خاورو کې ککړه شوي، کله سر په سجده کړي. او بیا یې وفرمایل چې ته به ما په دعا کې محرومې نه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما، یا الله ما د دعا په وجه بدبخته کومه، یعنی دعا د نه غواړم خو دا دعا مې قبوله که. قبولیت نه مراد دا نه دی چې څه غواړم هغه راکړه، مطلب دا دی چې ته یې قبوله که چې دا ابس لاړه نه شي. وکن لي رؤوفا رحیما، او ته ما دپاره انتهایی مهربان جوړ شه. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ای هغه ذات چې هغه بهترین هغه کس دی چې د چا نه سوال کوي. خلق د خلکو نه سوال کوي، الله جل شانه هغه مسئول دی چې د چا نه خلق سوال کوي چې بهترین دی. مطلب دا دی چې هغه ښه معامله کوي سائل سره. و یا خیر المعطین، او ای هغه ذات چې هغه ښه ورکوونکی دی. مسئول یې په دې وفرمایل دنیا کې چې کله یو کس یو فقیر یو سائل د چا نه سوال کوي، یو ځل یې وکړو، بیا یې وکړو چې په درېیم ځل کوي سخت غوسه شي ورته، ستا داسې داسې وکړم لړکېږي که نه. الله جل شانه نه چې یو ځل سوال وکړي چې بیا ته کې، نو د هغه مخکې په نسبت ډېر زیات راضي شي، چې بیا ته کې نور خوشحالېږي، چې بیا ته کې نور خوشحالېږي، چې څومره ته غواړې دومره هغه خوشحالېږي. خیر المسئولین په دې دی. خیر المعطین بهترین ورکوونکی دی.
د دنیا کس چې سوال ته وکړي یا به درکړي یا نه، یا به دې ورټي خالی به دې واپس کړي، او یا چې څه ترې غواړي هغه پوره نه درکوي. لیکن الله جل شانه خیر المعطین دی، چې څه ترې غواړي هغه ورکوي او د هغې نه لا زیات ورکوي. دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. ماښام نور پې باندې په عرفات کې پرېوتو، نورې دعاګانې ټوله ورځې په دعاګانو کې تېره کړه. د نور پرېوتو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا مزدلفې ته را روان شو. واخر دعوانا